بعد والموت قائم في مخلوق الله تعالى الک دا مرګ چې دی نو دا هم په مړی پورې ورقایم شي نو بس مړی شي د عبد د پاره پکې سن عشتا وإن دا د دې عبد د دې فعل خالق دی او نه کاسب دی اته نو چار دې کې تاسو فعل اوري چې ګلدین مړ شو دا دې مرګ دې کاسب دی دا خو د ګلدین فعل دی نه دی دا یو خو مبحث دی چې کدا ار یو پیج دی د بندا کسب دی او بندې کاتب دی کنه نو پرون پاره کې موږ نه تاسو کتا دا وګورځول چې ار یو فعل بنده کاتب نه دی یو خو هغه فعل دی چې دی مباشرت کړی دی بل د فعل نه بل فعل مؤلد شو تولیدي وشو هغه درد شیشه کې ماتېدل او بل د اضطراري شو بل انسان په خپل دادې لګي دی مري دا مرګ د نه کسبن فعل دی نه کاسب نه دی نه موت دې دا قائم دی په میت پوری مخلوق د الله تعالی دی نشر صنع به په دې کې د پاره د عبد لا تخلیقا ني تخلیق کړي دی ولا اکتسابا ني اکتساب کړي دی ومبناها یو مسله د چې دا مرګ تاسو وجودي بولې کا عدمي مرګ یو وجودي شی دی کا عدمي دی یعنی مرګ د څه نه عبارت دی د عدم الحیات چې حیات عدمی شي دی عدمی والی ته مرګ ویلې کې دا یو وجودي شی دی اکثرین دا وایي چې دا عدمی دی اکثرین دا وایي خو نصوص باندې چې نظر واچي مناسب دا به تاسو وجودي په نظر راشي خلق الموت والحیات موت په حیات باندې څه کړی ایوا دویم نس چاته معلوم دی داسي قرآن یا سنت کې چې دا وجودي تی جوړ شي هو یو د بابا په خوګه واس نو دار سه علیه رحمتان چې وانذرهم يوم الحسرات وانذرهم يوم الحسرت الذين پتو دي چې مرګ څه دی وجودي شي الذين څنګه پتو ولګي پته دی لګي چې دا لګره دینا وانځرهم یوم الحسرت مراسله چې مرګ وجودي دی وایو ته مولا صاحبہ وای انذرهم یوم الحسرت دې تفسیر کې کوم دی زاد المسیر کې د دې تلور اقوال دي راجح قول پدې کې دا د شه دین مراد هغه ټیم دی چې دا مرګ به د ګټ په شکل کې راوستل شي جنتیانو تبویل شي چې دا مرګ دې ځانمنو تبویل شي چې دا مرګ دې د دوانو ترمن یو دیوال دی سور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب د دیوال نه یو طرف ته جانم دی بل طرف ته جنت دی فق دیوال باندې بدا ودري ولال بکی یا اهل الجنه او اهل جنتو دا مرګ لراله نو دنن بعد فلا موت مرګ بنوي او جانمینو تبوی چې د نن بعد به موت رسول الله فرمایي ترمذی کې روایت ده کله سخت خوشالۍ نه مرګ وینو به چې جنتیان مړوي او کله سخت خفګان نه چاته مرګ واقع کېدل نو به جانمین مړوي مولوی شي چې د ګټ په شکل کې راوستو دي مرګ له مقلا دي مرګ عدم په پاتې د وجودي عدم نو خبره دلائل فروع کې دا معلومیږي چې دا وجودي اگر چې دا وجه اکثری په دې کې د اسلام لا صف عدمي مرده څه عبارت ده چې دا حیات عدم شي ومبنا علی مبنا الذي دادا علی پدی باندې چې دا موت دا وجودي دی موت سره وجودي دی بدلیل قوله تعالی خلق الموت والحیات پیدا کړی دا مرګ لرا او ژوند لرا خو اکثرین علا پدی بانی چې دا چې شیر مولا صاحب عدمی دی او معنا دا خلق الموت معنا دا چې قدر الموت مقدر کړی دی مرګ لرا والاجل او اجل چې دی واحد دی اجل سره واحد دی واحد
کابی سے ویلی دی معتزله یو مولا دی وی چې دوا اجل دی چې دا کم مقتول قتل شو نو د یو ځانې ټوپک دی قاتل دا نو وجلې نو دی بس څومره کلونه بعد په خپل مرګ باندې مړ کېدلی او فلاسفه وایي چې د هر حیوان لپاره دوه نیټې دي یو نیټه د طبیعي طور باندې ده او بله اخترامي طور باندې ده طبیعي طور باندې دا ده چې خپلې طبیعت یې پرېږدي نو دی به داسې 100 کاله نه چې ور واوړي نو ورو ورو به ضعیف کېږي نو اخر د ډېر ضعف د لاسه به انا لله شي او اخترامي دا ده چې ورو ورو مصیبتونه آفتونه کلس او پلوس او درد او دروز وغیره ور باندې راشي مړ شي موږ نه د کعبې په شان تخایلي او نه د چا دپاره د فلاسفو په شان تخیل موږ یو نیټه ده شل نیټې پکې نه والاجل واحد او اجل یو دی داسې نه ده لکه چې زعم کړی دی کعبې چې د مقتول دپاره اجلین دي ان للمقتول اجلین القتل والموت وانه لو لم يقتل كدانو قتل شيئا لعاش جنبته کړي خپل نیټي هغه پوری چې هغه موت دی قتل په مخ کې نه راځي اولاد چې نه دالک چې ځام کړي د فلسفه چې د حیوان د لپاره اجلی طبيعي دی چې هغه وخت د موت د په تحلل د رطوبت د سرا یعنی چې د رطوبت تحلل حلول کې او زایل شي په دې بدن کې خپل رطوبات راځي دا طاقت ورو کمی مثالی د ترورای دی مثالی د چا دی د ترورای دی صفات مې کې موصوف مې راځي مثالی د چا دی د ترورای دی بیٹرای چې بیٹرای کې چاري فزمي اخر خلکی اخر دې کېږي خلکی مې رڼا ورځي دغه انسان چې خپل هغه رطوبات کمی بډاوالي چې کوم انسان څه کې خلکی دی خو وغس فتحلل د رطوبت او په انتفاع د حرارت غریزتین چې په انسان کې کم موجود دي حرارت غریزتین دي ته لیکيږي چې دا په دکی خاص کړي شوی دي مضبوط دا حرارت کمیه اگر مایش کمیږي نو چې دا څونه کمیږي نو ځوانیم کمیږي اخیر دا چې دا اگر مایش صفر تلا شي فیضا هم خامدون یخفق مړ پراته خامدون یخفق انسان چې کله د مور نه پیدا شي ځکه دا اگر مایش کمیه دا اگر مایش وي ځوانۍ کې تاسو چې د دې کې د ګرمایش سم لمبي وای بدن می ګرم دی لکه دغه راځي از غکه نشته چې ویس کوم خلک بدن ګرمي دی بدن یې خیره اکثر خلک وای په بدن کې می ګرمایش چې بدن کې ګرمایش نشته چې سره کم تر انسان به غیره ګرمایش ان سبا یخواله د بدن دی ځواني ضروري ختمي دا بدن بریدن یخی بدن چې څه لګېدلې کې یخې نو دا ګرمایش یخشي د دې منځي کې دا یمي ګرم چې نه بادام خوري موزان خوري چغوري خوري یتونو تیل دغه کوي دا خوري ګرم چې زونه څه خوري دا غزواني د وسعت راشي ډېر وخت یې ځواني او چې یو چیزونو ته ور مضاف شي ځواني ډېر زر دې خلاص نه هیڅ قسمه نقصان یخشي دونه میاده خلاص دن بدن دغه غواړي مدافع ته غواړي ګرمایش غواړي په دې کې خلک ځینې ملا صاحبه په دغه کې پراته او دا د مضبوطو حکیمانو تحقیق دی خپل ځنه یا ما تم دا مغالطه چاکلی بدن کې دی ما دا بدن به ګرمېدلو قدرتی کار دی دا خاطر نظمات په رکی دا سوچ او فکر
زما دي بدن کې کمزوري ده ځکه چې کم ګاډې کمزوري نه ګرمي او نانکرانو به راته یخ یخ څیزونه یادول او شربتي بزوري بارد دا اوس ټانکې ده ټول یخ یخ څیزونه چې څه دي د دنیا نه دا بېرته راکول دا یادول دا به نور دغسې نو نظیر حکیم ورته وایي چې پاک شوی دی خدای دې وبخي نوخار کې هغه چې زما ته مې راګوري ستا خو دا بدن سم یخ کړی دا ګرمې ګرمې دوايان مې راکولې چې بیا به وله لاړم وویل معمولي اختر درپسې د ګرمایش راغلی نو ټول څه شی ستا دا بدن ویل سم یخ کړی دی خو څه دي ویل په قصه ورسېدې که نه بدن به راګرمې یخې به نه چې یخ شوي بس بیا خو سړی مړ شي فاذا هم خامدون قرآن کې نه دي راغلي د هغې نه دا ماشوم بدن یخي ورو ورو ګرمېږي ګرمي چې کله ځوانۍ کې انسان ورسېږي دا بدن ډېر ګرمي بیا د هر شی چې انتها ته ورسېږي بیا ته واپس کمیږي بیا ورو کمیږي چې څومره بوډای د بدن دومره یخ وي چې بیخي یخ شي نو بس مړ شي نو هغې وایي چې هلکه اجل طبیعي څه دی دا دی چې تحلل د رطوبت د وشو انفتاء مړوالی را شي د ګرمایش چې کوم غریزتین دا رطوبت په ده کې غریز پروت دی او دا حرارت په ده کې څه پروت دی لازم غریز پروت دی د یخوالي سره دا ټول چې دا ختم شي نو به انسان مړ شي دا ښکاره د دې نه معلومېږي ګرمایش به ختمول و اجلا خو بېله خبره ده چې د انسان ایزړی وي هغه دپاره بیا یخ یخ خبرې څنګه وي داسې ایزړی وي یا یې تبه وي دا ټول عوارض ان د عوارضو د وجې نه ګرمایش یو عارضي شی دی نور بدن هغې کې یخوالی غواړي نور بدن ګرم شی غواړي و اجلن او بل ولا اجل احترامیت احترامی دی احترامی څه ته ویلی کېږي مناسب ناڅاپه پې راشي اعتبار د آفاتو سره احترام دی ته چې قاطعة للحیات دا ژوند یو ناڅاپه د بیخ نه وباسي دې ته احترامي وایي هلکه د مېلمه احترام کوه خو احترام یې ونه کړي د مېلمه احترام دا دی چې په مرۍ ورته غلی شي او بې وصیت کوه څه وصیت دی چې زه درنه څه کړمه ته دې کاټ کړم بس دې ته احترام وایي یو احترام دی بله احترام دی بیا را چکر شه احترام به دې وکړم نو احترام چاله مه کوئ احترام دا دی چې مړی قاطعة للحیات احترام دی بحسب الآفات والامراض تاسو سار چې پراټې چا خوړلي دي ټول نه دي خوړلي څه تا نه دي خوړلي ها څوکله کوم په پراټه کې حساب دی که غوړ نه و د غوړو والا نو دا تاسو چې کوم شیزونه خوړلي حلالو که حرام او داسې خلک به وي چې هغوی به حرامه خوړلي آیا حرام رزق دی که نه دی حرام رزق دی که نه دی والحرام رزق نو حرامم رزق دی حلالم رزق دی حرامم رزق لأن الرزق ذکر رزق چې دی اسمندانم دی ما دا صدفار یسوقه الله تعالی چې را اوچلی دی لره الله تعالی را ولیږي دی لره الله تعالی الى الحیوان ژوندي شي ته فیأکلون هغې تحت الحلقوم کی یأکلون هغې کی تحت الحلقوم کی وذلك قد يكون حلالا کله دا حلالي وقد يكون حراما حلالم رزق دی او حرامم رزق دی مانا دا د چې چا چې شی وخوړو نو بس دا رزق دی دا غرف شي وهذا او دا تعریف چې دا موږ کوم وکړو دا اولاد من تفسیره د تفسیر د دې رزق نه په چا باندې فما يتغذى به الحيوان چې حیوان په غذا حاصلې که ماکولې که مشروبي هغه دا يتغذى به ما يتغذى به الحيوان دا د رزق تعریف کول ښه نه دي ځکه چې په دې کې نسبت د دې رزق پروردګار سره نه دی او زمونږ تعریف کې چې ما يسوقه الله تعالی الى الحيوان فيأكله هغې کې نسبت د دې رزق الله رب العزت ته شوی دی نو چې دا شوی دی دا تعریف اولاد دی دا هغې تعریف نه چې هغې کې نسبت نه دی شوی وهذا اولا من تفسیره بما پاغه باندې بی تفسیر بی دا ده کم ما يتغذى به الحيوان
د وجې د خالیوالي د دې دویم تعریف او د معنا د اضافت الی الله تعالی سره د دې نه چې د اضافت معتبر دی په مفهوم د رزق کې و مما رزقناهم ينفقون د رزق دریم تعریف علماء دا کړل او دغه ډېر راجح دی ما ينتفع به الحي ژوندې شي په نفع حاصل دا پکې په رزق کې شو د غلیټ په رزق کې شو دا کمره په رزق کې شو دا چې شه دا په رزق کې شو لکه زړې ماری چې ته نه دی معلومي د خالق دا معلومي سبق نه بعد یې وایي وعند المعتزله فنزل المعتزله وباني الحرام ليس برزق لانهم ذکدي چې فسروا تفسیر کړي دي لرا تارتن کله ناکله په مملوک باندې چې خريدي لرا مالک دیو درې غدا تعریف مملوک یاکله المالک دا هغه عبارت دی دا مملوک نه چې خري هغه لرا څوک مالک مولی چې پردیش ته او خوستا په ملک نه دي وتارتن کله ناکله ولا تعریف کوي بما لا يمنع من الانتفاع به لا يمنع چې منع نه کېږي د انتفاع به پاغې باندې وذلك او دا لا يكون نه کېږي الا حلالا مگر حلال د دې په تعریف باندې رزق صرف حلال تور شامل شو حرام تور شامل لكن يلزم على الاول لكن لازمي بنا بر تفسير اول ما كم مملوک چې غیر مالک لازم شو په دې ځای چې الله يكون بيدینه ما هغه چې خوري غیلره دوام رزق رزق ولی دې دا بي خپل ملک خو کفرده دې خو تا چې وتا غیا واچو دا غیا ستاو کده غواوا ستاو کنو ملک ستاو نبي خدای رزق نشي خپل ملک خو نو دا تعریف غلط شو چې مملوک ياكله المالک وعلى الوجهين بنا فضوان وجنوباني مولی صاحبہ چې دی حرام ته رزق ونوي نو ابو جهل ټول مر آرام خوللی ها مثال پتا ور باندې ابو جهل خود خدای مرزوق بینش او حالان کې هر انسان د خدای مرزوق الله رازق دی انسان ټول مر چې حرام خوللی هغه مرزوق نه دی لكن يلزم لكن لازمي فاول بان ان شاء الله يكون ما تاكله الدواب رزقا وعلى الوجهين بلا فضوان وجنوبان ان من بشكاتك يغفر حرام لرسول عمره طول عمر ذا طول سم وجد عمر نو رزق ورنقد الله تعالى اسدن بالكل حالانکه اغل خو الله رزق ورکړي دي د دې ټول اختلاف دغه دادم چې مونږ وایو چې دا رزق حرام هم رزق دی وی نه دی چې د اضافت الله تعالی ته معتبر دی په معنا لري او رازق د الله نه غیر بل څوک رازق حقیقي چوته دی نو خو چنه رازق مجازي دی کنه ها چنه رازق مجازي دی او کنه یا څه چې رازق مجازي وي ومبنى هذا الاختلاف على فضيلة اضافة الى الله تعالى الله تعالى معتبر دي فمعنى ذلك وانه لا رازق الا الله وحده وان العبد عبد مستحق لذنب العقاب فاكل حرام باني وما اغش مستند الله تعالى تمن لا يكون قبيحا قبيح نبي او مرتكب داغي به مستحق لذنب العقاب نبي دا صوفي معتزله دا حرام رزق بیا خدا الله تعالی طرف ده بیا خدا بندې چې خوري نو باید چې دې به پدی باندې مضموم نشي جوابدار چې دا پیدا کول د رزق د ځوانو الله پاک خدا کسب چې دې کسب کې حرام خوري دې کسب ته ګيري وان ذلك لسوء مباشره اسبابه باختیاری دا د وجې د بدواري د مباشرت د اسباب د دې رزق نه دی زه فلسفه ته وایي چې دا د تجارت لاره وته اختیار کا او صرافات دي د سود لاره دی وته اختیار کړه دا سبب باندې تاجیریږي نو رزق حلال رزق دی تا کدا پیسې په څه ګټلې وې په تجارت باندې
او دقه اندواني به خورجه به حلال به خو تا په سود باندې د اندواني او ګټلې نو ولې تا دا اندواني دي حرامي دي ځکه چې دا لاره دی او تا غلطه اختیار کړه دا لاره د دې اجازت د دې اسباب اجازت الله رب العزت نه کړي نو تا په دې سبب راګيري په دې رزق نه راګيري چا راګيري دا کوشش وکړي چې خپل رزق دنیا کې خلاص چې درنه پاتې وینا نه دا غم مکه ورته خپل رزق خلاصي وربشه ختمه ولا الا به دې کېږي مندي وكل او اريو چې دې یستوفي دا پوره کوي رزق د خپل نفس حلالا کان او حراما د وجې د حصول تغذان بهما په دې دوانو باندې جميعا الک ته د بل رزق خوړې شي کني شي خوړې دې کاسه کې چې دا کمه چیکا پرتا دا یاره دا مړز ما وخوې درانه خوړې نه بس دا غوا دا جاوا څه ونه طالب العلم بل مرګي ته وخه پرته ونه دا جوړه مې سره دی فکر دا وخه زما ډیره خوخه ده کلی مخه پاتې نو دا اخر وی چې وخه د چا نه وخه ارچا وخه توجه حصول شان تغذین بهما جميعا او نو متصور کیږي چې ونه خوري د انسان او دا تجربه و تاسو یې کړی یا موږ په طالبای کې کړو کوم چې دا پلار چې وخه خوري یا چې بل څه خوري دا هغه په مخ ورته سپینه کې خامخاله په مخې سپینه کې وي د سپین داغونه نه دي خوري چې پینې دا چنه لار خوراک دیار لس نخي دا بالکل من دې شوی نه څو نخي لا صاحب دا پیدا کی ولا يتصور نه متصور کیږي چې ونه خوري انسان رزق ده یا اخري غیر انسان رزق هو ده نه ته بل رزق خوړې شي نه بل ستاري خوړې شي په کلیم کوټ باندې تری کړی نصیب اپنا او بیا یو بل نه مخکېږي چې مخکېدل دي چې کله مانی سره چې وړه کېده لیکلي چې نصیب اپنا دا لیکلي سره او اته بینو څه شي مولا سره یو بل نه مخکېږي چې رسول الله یې زو چاته کړ چې اپنا دی ویل بیا څه هم طریقہ راځي ګاډو واده سولې نه ملي ویلې ته صورت قریش په دا دی یو صورت قریش نو سولې دی چې تاسو سولې نه ملي تم صورت قریش وایي چې رزق دې برکت دې صورت قریش په 70 بار وایي اما خو کولونی کې یو دایلو چې کدن دې سره دومره غنم ودو بیا موږ کال برابر ایمان سره مېل په دې 70 بار یې دم او قمبي اجازه ته نشته چې قمبل بار نه کاره کې دلاندې نه ورته غنم راځي چې بیا در منځونو کې غنم د غفر د طریقل کلمات دي په تاسو خوشاله الموږ غنم وانه غسته رقه رقه ول نقص الوس ما وی چې غنم په کې شته نشته چې دا غنم نور ورته الوس په دې کې ما دا دی ول صد دا بل کاریم له واو مثلا شیز به نکاره کې نکاره کې دل په اوسه مو تاسو د دې کټوي نه سر ملي کوي هاجي نه ګناه تاسو دا غي ملک دې توبته ملاوي 40 دینور جدا تجاره ورته ته ملاوي توبته ملاوي هغه دې شیز مالک جوړ شي به راوي تعالی نظام مالک دې وایي کوم قصاري باندې قسم کفاره وستي و چې نه لغا ځان ته کوي په طالبانو خپل دوباره به دې شي اګش په پښولې نه انسان د بل چاري د قولې شي مولا صاحبہ د بل چاري د قولې لانما ذکا قدر الله چې اندازه کوي غیر الله تعالی غذا شخص واجب د شی بخری غیر ممتنع د شی بخری دی لره غیر ده او اما بن ماون الملک فلان تر بخدي ممتنع ملک په دار چا پارش باندې شي ردی شي باندې استعمال راځي ورور د دې نه مراد رزق نه مراد فراغ دی ته د بل چا دانه نشول سره بل ستاله نشي فرض او فارشي باندې انسان تغشي نوم لیکل شوی دی موږ تاسو تکاري یو الله نغته دا کشف کېده یو غنم دانه په واره کې غدا خبره وکړو چې دا کفار ملک باندې دي او په دې غنم دانه باندې غلي کړي
خاطب الناس دا ردی بدی ویلې غیر واقع زغب کې د قسمت کې الله ختموم ولې دی واچو دا فتوون فتنه نه څه هغه زمانہ کې پریشانی په هر ملک کې نه کېده او ډېر په خوانې ته دا سړی چې کوم دی د بار ملک ته دغه په دا بوتي چې تاسو پریشن کېده چې تلې د دې دانی پریشن په ځای راو دغه په عقل دغه کې بانګي او پاسپکار کې هغه بانګي هغه دانی را ټاک ورکو نظر کشف سوي دا نور انسان بخپل دې خو بل چې اوس په دې مسله مطمئن شي په خپل راغلی په دې کې موږ تاسو اوس موږ تاسو د پلین کوټ ولا په سي خندا راځي چې نصیب په خپل به یو دغه چې موږ تاسو ټول کار په ذل جلال باور وکړه چې کتابونه کې نن دین پروت دی بدن کې نشي بدن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله اکبر نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په ډېر زیاتې دعاګانې ویلي موږ ته سبحانك اللهم عوام تمیز له موت لا تنده فارغ شدت طالبان مليان متفوت بجالنا وفي الحديث كي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شفق ديش ملائكة الذي سبب يكون ختمه السوسينة تشكول الكثير شر شريف باني عمل كتابون كذيب شتا والله تعالى الله جل جلاله يذل من يشاء ويهدي من يشاء گمراه کوي چاله چې غواړي ويهدي من يشاء هدايه کوي چاته چې وی غواړي نه الله چې خدای پاک غواړي هدايت ته کوي په کار دا و چې ټول ته هدايت کړي چې خدای پاک چاله غواړي گمراه کوي او بیا په کار دا چې دې گمراهي باندې سزا ورکړي دا آیات د دې تشریح تاسو د مخکې نه ورېدلې ده چې خدای هدایت هر چاته نه کوي او نه خدای ګمراه کوي هر چاته دا بنده کسب وکړي خدای او دغه شي دی ويهدي إليهم من چې څوک رجوع وکړي الله ته د هدایت خدای ته هدایت کوي او که څوک ګمراهۍ پسې روان شي خدای پاک د ګمراهۍ کوي اول بنده کسب کوي دوستو کندانه دې راغلي دې کوټل کې دغه دانا بوتل شراب کړه دې کوئی کوټل والے وو حساب په وجه نو دې پاندې څنګه دې پاندې تاسو ته دې تا به مال دا نه راکولې چې دا زونه ګرانو کنه تا ویلې نو ما تا نه دا چې تا نو وګورئ ما ته کوم چې دې دې کړی دا دې ته پاتې نه دی ورته دې اور کې وخت مو ټول موږ باندې دې دې مو چې درجات ته نه ولې صحیح کړي یا رب الله موږ په کې اوس ساده ډوړې نو بیا خو هغه به شزونه راځغله اول متویل فقط دغه واجب دا دې کل فراغ دغه حتى دا چې هغه اوس خو د غاښونو والا شیزونه له عام شغه ټیم کې نو هغه د غاښونو شیزونه په پالې کې راوړل چې په دې خیر چې ځان دې راوړل د اندازه بدله او په ما دې ویل چې پټه دوا کوي چې په دې په څه تخفیف کې نو الله شان ته ګورل موږ نورسته کسان دا نن ډوړې ته کې نه موږ ډوړې خپل دا نه وی دواز مې چې په ویل مو ټول تاسو یې غواړئ الکه وایي دې پیسې به زده صفات په پات مې را باندې او مسله کې شي خو هغه ټول به ولا ورته نورو دا خو ته چې یو شی زوغواړي ته غواړي ته دې غواړي ته دې زوري به شار مثال زور راځي که نه راځي ها همدا څه د زوري چاله راځي ملاتړ ته نو دا که څوک د دلالت په لار باندې طلب کوي بدل ته ګلاس طلب کوي ګلاس خدای پاک عادت مبارک تازه چې څوک سغواړي اخور له پیدا کوي ولومبه به دا خواهش بنده کوي اراده بنده وکي پیدا یې بنده د شي کلم نه کوي چېرته بوتل نه دی ګوته او تعالی بوتل راوړي د بوتل والا نه چې تا گمراهی نه دا اراده کړي خدای ته گمراهی پیدا کی نه یذل من یشاء ویهدی من یشاء
او ځینې آیات کې راغلي ولو شاء لهداکم اجمعین کله خدای خو دې تاسو به هدایت کړي نو هغه کوم مشیت ته یعنی که جبرن تاسو ټول مسلمانانه خدای ته خو ځګرانه نشي چې کنه ټول مسلمانان خدای خپل اختیار ته یذل من یشاء و یهدی من یشاء په معنا باندې پیښوي دا الله پاک دلالت پیدا کوي تا هدایت پیدا کوي تا پوری منحصر ده کته اراده د دلالت کې بس دلالت کې کته اراده د هدایت کې نو بس هدایت په معنا ګور خلقت دلالت او هدایت پیدا کړی د دلالت او هدایت کاسب په دوانو بنده دي ځکه هغه خالق وحده دی او په تقیید بالمشد کی اشاره ده خبره ته نه مراد په هدایت باندې بیان د طریق الحق صرف خودل نه مراد عین هدایت ته پیدا کوي لانه عام لك هو عام دی په حق الكل په حق د ټول کې عام لارا اخو ارچا دغه هدایت شوی دی هر انسان چې دغه ته هدایت به معنا اراده الطریق شوی دی خدل توجه دی مې شان مراد عین هدایت یادی چې چاله خدای هدایت پیدا کی چاله اراده د هدایت لانه امن في ولل ادلال اذلت د یدلنا ادلال نه دی مراد گمراه کول بیان نه بلکې مراد چې د عبارت د وجدان العبد ضالا ولل ادلال چې د عبادت د وجدان اضوال یا تسمیه د اضوال اسلام معنا د تعریف ذلك بمشیت الله تعالی بلکې معنا خلق د ضلالت گمراه کول ادلال نه دی مراد مو کوم ځبانه کوي والله تعالی الله تعالی یذل من یشاء گمراه کوي یا چاله الله غوړي هدایت ورکوي یا چاته چې الله غوړي اصل معنی دا یذل من یشاء دلالت پیدا کوي یا چاله چې وی غوړي وي دې هدایت پیدا کوي یا چاله چې وی غوړي دې په معنی خلق په معنا د خلق د دلالت لل اضلال مراد نه دی نه ګوره مولوی صاحب مراد په هدایت سره بیان او طریق الحق دی او نه په یدل سره بیان د اضلال دی اعوذ بالله من الشیطان یا مسما کول د دوال دانی ما اسلام معنا د تاریخ ذلك مشیت نعم کله نه کوي اضافت د هدایت کیږي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته مجادن په طریقې تسبیح هغه سبب شي نور پیدا کوي هدایت الله لکه چې اسناد شي قران ته ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم نو ګور د هدایت نسبت قران ته وشو نو قران هدایت چاله نه وتی قران سبب د هدایت دی نور د هدایت طلب بندو کی او هدایت تخلیق ورته الله رب العزت کی کله نا کله نسبت د اضلال کیږي شیطان کو تک مجازن هرکه شیطان ډیر خلق ولا قد ضل منکم جبلا كثيرا نو ګور دا د نسبت د اضلال ته شو دی سبب ان شیطان ته سړي مهنت وکړو کنه دي سړي د ضلالت طلب وکړو او الله په ضلالت پیدا کړي درې قسمه په دې کې وجنګي د ګور یو دا دی چې شیطان په مهنت وکړو او وسوسه او تورواته ولي د ضلالت لار یو خسته کار کړل نو ته صرف دا کار کو تزیین خستواله راوستو دې باندې طلب وکړو اراده وکړه د ضلالت خدای په جل جلاله ته ضلالت پیدا کړي باندې سلور خبرې پکې راځي شیطان وتزیین وکړو بنده د هغې نه بعد اراده وکړله چې دا کار کومه خدای وتعالی ضلالت پیدا کړو چې بنده دې کار وکړو څو ټکي پکې راځي ولقد ضل سلور ټکي پکې راځي چې دا ویل په قرآن ودي چې علم الكلام سره نه ویل په قرآن شریف څه کوي ځینې خلکو لقد استغفر للذکر قرآن آسان کړی دی وایي چې دا څور علم غواړي زه ابو په کړنی کې تروان و یو چا ترجمه کوله ورو کې مشوم ترجمه کړی چې کله غوونه وګونی چې لکه ګوتې کې خوستري او ما واستوي نه نشو هر څه ما تول دا لفظي معنی څه ما تول مې ته پوښتنه کوله دا د پلان کې مدرسې د اروپای درجه څخه ده نو موږ د تاریخ څخه ترجمه کوي او دیو درسونه چې دا وایي دا دونه ساده توګه د لپاره یسر القرآن مثلا کوي چې څول علوم ته کې الګ هغه ته وایي قد استمع القرآن للذکر لپاره د عمل آسان دی لا للدرس والتدریس تا سره ولګو درس او تدریس په قرآن خو آسان کار نه دی راځه
کله نا کله نسبت د ادلال کېږي چاته شیطان ته مجازن لکه څنګه اسناد کېږي اصنام ته ثم المذکور به دا ذکر شوی چې په کلام د مشایخو کې دا چې دا هدایت اندنا په نظم باندې خلق د اهتداء ده الله ته هدایت پیدا کی او مثل د دې ترکیب چې هداه الله فلم يهتدي الله تعالی ورته هدایت وکړو د ته هدایت میلاو نشو نو ځکه چې د هداه الله معنا دا نه چې خدای ورته هدایت پیدا کړو خدای ورته هدایت پیدا کړی نه دی خدای ورته هدایت پیدا کړي چې د اراده د هدایت وکړي دلته د هدا معنا خلق د هدایت نه دی معنا دا چې خدای ورته د سمې لارې بیان وکړو قرآن راولي چې دغه صراط مستقیم دی او دغه عوج کګلیچ دی په دې لارځه په دې مزه هداه الله فلم يهتدي دې په هغه هدایت روان نشو نو ورځي کې د هدایت معنا چې الله ته وشي نو خلق د هدایت بنا دي ځینې کې بیانې مراد کې هداه الله خدای ورته بیان د سمې لارې وکړو خو فلم يهتدي د هدایت طلب نکو هدایت یې وانه غستو د هدایت په لار روان نشو ګوره هغه کې ويهدي کې څنګه بدل معنا او هداه الله کې هدایت څنګه بدل معنا د په دې خصي کویږي کې نه کویږي نو دې څه ترجمه سړي ته شي ملي واضح شي وهو بعد لا مجاز اندلات والدعوه الى الهدايه او په دې معتزله باندې بیان د طریق الصواب دی وهو باطل لا خبر باطل لقوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل بیان الصواب نشي کولای بیان الصواب یې کړی دی بل بقول السلام اللهم اهد قومي پر هدایت ما قوم ته هدایت کې زما قوم ته سره د چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان طریق لاره او بیان کړی و نو خدای خو هدایت ته کړی دی نو که د هدایت معنا صرف بیان الصواب شنو دا غلطه ده انک لا تهدی باندې دا غلطه منقوص ده او په اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون فدی باندې متد مولا صاحبہ منقوصه ده انا که شرف شرطازی که هم بدل وی چې دس معنا خو اهل سنت کې وي باغی فيكم وداهم لله والمشهور ويدالا شرطازی کې تاسو وی غدا ده چې هدایت باندې معتزله باندې دلالت موسیله دل مطلب فرضو کې سره وی چې قرآن ته د استدلال السببیا چې دې بازار نمخ کې استاد راځي تاریخ آباد سالار تقریبا انشا به التبوت د دې تاو سره د ونه نوځه شاید چې غلط شي او چې سامي د لاس نه ونیسي او سامي د جان ونیسي د لاس نه چې ما په راځو د مرضی ته راځل نه نو څه دې کې صحیح معتزله دغه معنا اخري مثالي د مطلوب او منګه کوم معنا خدا نزا چې د مزاج دا نزالت هدایت کله نا کله متعدی وي دویم مفعول ته بنفسه او کله په واسطه ده حرف جر سره چې متعدی بنفسه وي نو بیا د معتزله او معنا څخه او کله په واسطه ده چا سره د حرف جر سره د به ایراد طریقه او ملاجئون په نور لنوا کې ذات تطبیق کړي دي چې د هدایت نسبت کله پروردگار ته وشي دا په معنا د اشاره د مطلوب سره او چې کله بنده ته نسبت شي به په معنا د ایراد طریق خدغه منقوص د په هداه الله فلم يهتدي ماجه نسبت الله پاک ته شوی د اشاره المطلوب چې نبی هم مراد نه دی فکر راځي ومشهور دار چې هدایت باندې معتزله او باندې دلالت موسیله دی ال مطلوب تو عندنا فهم دلالت تعالی دلالت یا چې کوم نه خجاوان کې هغه لار باندې تصور کې مطلوب تصور حاصل الوصول وانزدا او لم يكن حاصل شي ما هو الاصلاح ما هو العذاب القبر هو ربنا لا تزغ قلوبنا انك انت بارچی ذکر کہا پارچہ کی دی تیبا